چې زمونږ په معاشره کې پته ولګي چې د یو څیز ډېر ډیمانډ دی، دا فلاني څیز ډېر خرڅېږي، نو د هغې قیمتونه اوچت کي. غټ مثال یې د رمضان په میاشت کې وګوره، اشیاء خوردونوش د خوراک څیزونه د هر څیز ریټ اوچت شي. د مسلمان په وطن کې هر سړی مجبوره دی اخلي یې. د چا نه ګیله کې؟ د کفارو نه ګیله کې؟ ما کلمه ویلې ده او د مسلمان مجبورۍ نه غلطه فایده اخلم. نبی علیہ السلام فرمایي بئس العبد المحتکر، هغه بنده ډیر بد دی چې ذخیره اندوزي کوي. چې په یو ښار کې یو قوم ته د غنمو د خوراک ضرورت دی او د دغه څیز په بازار کې قلت دی، هر څوک په تلاش کې دی، او دا لار شي چې د کم کلی نه د کم ملک نه دا غنم راځي، نو دا تاجر لاړ شي هغوی سره خبرو کې چې دا ټول غنم په ما را خرڅ کا، وایي خلیتي او راشي ځان سره په ګودام کې ذخیره کی چې خلک قیمتونه اسمان ته ورسیږي بیا به بازار ته روباسه. نو داسې کول حرام دي. نبی علیہ السلام د داسې سړي دپاره د جهنم وعید بیان کړی دی چې مسلمان ته د یو څیز ضرورت دی او تا په ګودام کې ایښی دی او د تاجرانو نه دی واغستو چې هغوی به بازار کې خرڅوي، پرېږده هغوی دې نه خرڅوي، زه به ځان سره ذخیره کړمه چې کله ریټونه اسمان ته وخیږي نو زه به بیا خرڅومه. نو دا د بنده حق نه دی وال ظالمه. زمونږ دا معاشره ولې اصلاح طرف ته نه ځي؟ خبره زمو ستانه روانه ده. مونږ ډایرکټ ګوته اوچتو په حکومت باندې، فلانې غل ډنګرې غل ډنګرې غل. ټیک شو، د خپل وس عمره غم دی، خو ګورې موت هم د خپل وس عمره ظالمان یو.